أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ند ټولنې کې ان تولوا چې تاسو واړوئ وجوهکم خپل مخونه قبل المشرق طرف ته مشرق ته والمغرب او مغرب ته ولكن البر لیکن نیکی من د هغه چا د آمن چې ایمان راوړو بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې والملائکة په فرشتو باندې والکتاب او په کتاب باندې والنبیین او په پیغمبرانو باندې وآت المال ورکای مال علی حبه سره د محبت د مال دا یو ترجمه وآت المال ورکای مال علی حبه د وجې د مینې د الله نه ذوی القربا خپلوانو ته والیتاما یتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته والسائلین او سوال کوونکو ته وفي الرقاب او خرچه کوي دوی په آزادولو د غلامانو کې واقام الصلاة پابندی د مانځه کوي وآت الزکات ورکوي زکاتو والموفون او دوی پوره کوونکي بعهدهم خپل لوزونو لرا اذا عاهدوا چې کله دوی لوزونه وکړي والصابرین او صبر کوونکي دي فی البأساء په سختو کې والضراء او په تکلیفونو کې وحین الباس او په وخت د جنگ کې اولئک الذین دا هغه کسان دي صدقو چې دوی رښتونی دي په دعوه د ایمان خپل کې واولئک دا هغه کسان دي هم المتقون چې هم دوی پرهیزګاران دي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کتب علیکم القصاص پرس کړل شوی دی په تاسو باندې قصاص فی القتل فقتل کړل شو کې الحر آزاد بوجل کېږي بالحر په بدل د آزاد کې والعبد غلام بوجل کېږي بالعبد په مقابله د غلام کې والانثى او زنانه بوجل کېږي بالانثى په مقابله د زنانه کې فمن پس چاته چې عفی ما په وکړل شو له دتا من اخیه ضرور د طرفنا یعنی د ورثاو د مقتول د طرفنا شیء د سشیانی قصاص ورته معاف کو فتباع نو ورپسې کېدل دی د پارا د ورثاو د مقتول په قاتل پسې بالمعروف په طریقه باندې واداء او ورکول دی الیه دی وارث د مقتول ته دیت باحسان په طریقه باندې ذالک دا تخفیف نسانی دا من ربکم د طرف دربستا سنا ورحمه او مهربانی دا فمن اعتدى پس چا چې زیاته وکو بعد ذالک پس د دینا فله پس د پار عذاب علیم عذاب دردناک دی ولکم استاسو د پارا فی القصاص په قانون د قصاص کی حیات ژوند یا اولی الالباب خاوندانو د عقلونو لعلکم د دې د فار تتقون چې تاسو پرهیزګار شئ کتب علیکم پرس کړل شوی دی په تاسو باندې اذا په هغه وخت کې حضر چې رانږدې شي احدکم الموت یو تن تاسو ته مرګو ان ترک کچرت دې پرېږدي خیرا مال لازم دې په د باندې الوصیت وصیت للوالدین د پاره د مور پلار والاقربین او د پاره د خپلوانو بالمعروف د شریعت او د قانون شرعي مطابق حقا نو دا وصیت لازم دی علی المتقین په پرهیزګارانو باندې خدا آیت کریمه بیا د سورې نساء په 11 او 12 باندې منسوخ شوی ده فمن بدله پس چا چې بدل کو دی وصیت لرا بعد ما سمعه پس د دین چې د وصیت واوریدو فانما پس بشکا اسمه گناه د دې بدلولو علی الذین پاکسانو باندې ده یبدلونه چې بدلی دی وصیت لرا ان الله بشک الله تعالی سمیع همیشه اوریدونکی دی علیم او همیشه پوه دی
فمن خاف پسوک چې ویریدو من موسین د وصیت کوونکي د طرفنا جنفن د کګلیج چې دې زیاتې کوي په دې خپل وصیت باندې او اثمن یا د ګناه نه فاصلح او د صلح وکړه بینهم په میند دې ورساو کې فلا اثم علیه نو ګناه نشته په د باندې ان الله بشک الله تعالی غفور الرحیم بخون کے مہربان دے.